السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جمعیت علماء اسلام د بونیر ټول علماء کرام خطبه عظام خدمت کې دا گزارش ده. سبا د جمعې خطبات ټول د ختم نبوت په دفاع باندې د هغې په اهمیت او په ضرورت باندې د مرزا غلام قادیانی په دجل او فریب باندې او بیا د پاکستان چې کوم چیف جسټس دی د سپریم کورټ د هغه د دې فیصلې په رد کې خپلې خطبې دا ورکوي. هغه فیصله داسې نو کړې ده چې د قادیانیت په تبلیغ باندې چې کومه پابندي د آیني دفعات دا ختم کړي. نو قادیانیت چونکې دا ازروی آئین پاکستان د دې په پرچار باندې او په تبلیغ باندې پابندي ده. چیف جسټس هغه د آئین د یو دفعې حواله ورکوي چې پاکستان کې به هر شهري ته مذهبي ازادي حاصل وي او د خپل مذهب پرچار به کولی شي. نو قادیانیت خو مذهب نه دی، اول هغه ځان په اسلام کې یو فرقه حسابوي او آئین پاکستان دا وایي چې هغه د اسلام فرقه نه ده بلکې هغه غیر مسلم دي. په دغه آړ کې هغه ریلیف ورکول غواړي. دا ډیره د خطرې خبره ده چې سبا له زمونږ په لارو په کوڅو کې د قادیانیانو تبلیغي جماعتونه ګشت کوي او زمونږ په دروازه باندې آواز لګوي چې مرزا غلام قادیانی نبی دی او د هغه نبوت ومنئ. دا د پاکستان په آئین باندې حمله ده او دینه معلومه شوله چې د علماء ولې اسمبلونه بهر کول او د حکومت نه وروسته کول دا وړاندې حمله ده، نه بس ګوري د مسلمانانو. ټول علماء کرام او خطبه اعظام د جسټس قاضي فایض عیسی دغه دغه فیصلې پر رد کې سبا د خپل جمعې خطبات دا تاسو ورکوي. جزاکم الله احسن الجزاء. زما دا میسج د ټول علماء کرامو ته خطبه اعظامو ته هغې ته ور ورسوئ. زمونږ مال، زمونږ جان، زمونږ خوله، زمونږ وینه، زمونږ اولاد، هر څه نبی علیه السلام مبارک باندې قربان شو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.